حدیث مبارک کی راځي نبی رسول الله فرمایي په وخت د زمکا په ټولو کې بهترین کور هغه دی چې په هغه کور کې یتیمی او دغه سره ښه سلوک کیږي دغه خیال ساتل کیږي دا په وخت د زمکا بهترین کور دی او د ټولو نه بدترین او ناکاره کور هغه دی چې په هغه کې یتیمی او دغه سره بد سلوک کیږي دغه سره ظلم کیږي دغه سره زیاتې کیږي الله دا په وخت د زمکا بدترین کور دی او دا رنګي حدیث مبارک کی راځي یو یتیم دی دغه په سر باندې چا د شفقت او محبت لاس راخودو په دې نیت باندې چې دا یتیم دی د پلار یې نشته دی نو د شفقت او د محبت لاس یې ورله په دې سر کېښودو نو حدیث مبارک کې راځي د لاس نه لاندې چې څومره ویښته د هر یو ویښته په بدله کې چې دی یو نیکي به ورته میلاو شي څومره د یو لاس لاندې څومره ویښته راځي په زرګو په لکونو ویښته به راشي د هر یو په بدله کې به الله یو نیکي ورکړي خو دا انما الاعمال بالنیت چې نیت صفایي چې بد نیتي نو دام دی بیا یو سړی نه کوي چې هلکه یو کور کې یتیم دی او راشه مړی د یتیم خواصم چې خیال یې ساتي که نه فضایل یې ډېر دي نو بس اړو څه ورته وایم او مکو دی پرېږده مکمله نه الله وایي د تربیت خیال به ساتي ګورې د تربیت خیال به ساتي چې دا څنګه د بچي د تربیت خیال ساتي دغه رنګې د یتیم دی وراره دی رشته دار دی ګاونډي دی د هغه به هم چې د پرورش خیال ساتي بیا که هغه وران کار کوي نو چې زه خپل بچي له چې دی سپېړه ورکوي ګزار ورکوي دغه یتیم له هم بیا ګزار ورکوي هسې نه چې د محبت د وجې نه او د دې احسان د وجې نه هغه چې دی په غلطو باندې لاړ نه شي هغه چې دی ناکاره کارونه اختیار نه کړي په بدو عادتونو کې پوخ نه شي نو بیا تربیت خیال به ساتي دا د هغه سره بیا احسان دی چې سپېړه ترې وباسي هو د ظلم د وجې نه به چې دی څه ګزار پرې نه کړي او حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کم یو کس د چا سره په پرورش کې یتیم دی رشته دارانو کې چپ ګاونډ کې ورته پاتې شوی خپلوانو کې پاتې شوی وراره پاتې شوی دی او نبی علیه السلام فرمایي کم یو کس سره یتیم او د یتیم بهترین پرورش وکړو یعنې داسې خیال یې وساتو لکه د بچي خیال ساتي او د بچي پرورش کوي دغه رنګې د یتیم چې دی هغه خیال یې وساتو او دغه پرورش یې وکړو نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به زما سره داسې نږدې نبی علیہ السلام دا دوه ګوتې مبارکې داسې ونیولې نو دلته کې محدثین دې طرف ته اشاره کوي چې نبی علیہ السلام دا دوه ګوتې ونیولې نو په دې دوه ګوتو کې دا یوه ګوته لږه چې دا هغه اوږده ده او یوه لږه لنډه ده نو دې طرف ته اشاره ده چې نبی علیہ السلام وفرمیل چې د نبوت د وجې نه به زما درجې بره یي په نور به زما سره بلکل ګاونډ کې نږدې به